بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم عبدالله جان صابر. قدرمنو، اگست کال 2021 کې چې کله په افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت رالی او په افغانستان قبضه وکړه، د هغې نه وروستو افغان ولس په نړیوال کچ در په در شوي دي. په خپل هیواد کې هغوی ته اقتصادي ستونزې را مخې ته دي، تعلیمونو باندې پابندي ده او روزګارونه نشته. هغه ځان له یو ایشو ده، خو په نړیوال کچ هر هیواد کوشش کوي چې افغان ولس له خپل هیواده وباسي او واپس افغانستان ته ولېږي. د دې سره سره د دغې قبضې نه پس یو اثردار راغلی چې ګاونډي هیواد پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې سیوا شوي دي، بمي چاودنې سیوا شوي دي. ولس ته د افغانستان لخوا په دغه بمي چاودنو کې ډیر زیان رسېدلی دی او رسېږي. د دې پیښو ثبوتونه پاکستان په نړیوال فورمو باندې وړاندې کړي هم دي. خیر، دغه ټول تفصیلات ما په تیرو ویلاس کې ویلي دي. نن ویلا کې دا خبره کوم چې افغان طالبان دا دعوه کوي چې تیره شپه پاکستان په کونړ کې په یو پوهنتون حمله کړې ده. حالانکه که موږ وګورو د هغه ځای حقایق راوالو، د پاکستان حقایق راوالو، نړیواله میډیا وګورو، هلته چې څومره خبریال دي د هغې نه چې کوم انفارمیشن موږ واخیسته، نو د هغې نه دا خبره ثابتېږي چې په تیر 48 غنټو کې افغانستان په باجوړ، وزیرستان او خیبر چې کوم د پاکستان قبایلي سیمې دي، هغې کې په سول آبادۍ باندې بمباري کړې ده. په هغې کې ګڼ شمېر ماشومان هم زخمیان شوي دي، زنانه هم ژوبل شوي دي او شهیدان هم پکې مخې ته راغلي دي. ولې پاکستان چې کله حمله کړې ده هغې د ثبوت څخه کړې ده او د هغه ځای چې کوم د عسکریت پسندو پټ ځایونه وو هغې په نښه کړي دي. خو دا پروپیګنډه ولې کېږي چې د افغانستان لخوا چې پاکستان په کونړ کې پوهنتون باندې حمله کړې؟ دا ولې کېږي؟ د دې وجه سره د دې مین وجه دا ده چې دا په افغان طالبانو کې دوه ډلې دي. یو ته قنداري ګروپ وایي، بل ته کابل ګروپ وایي. قنداري ګروپ چې کوم دی یو سخت طبیعته ګروپ دی، هغوی غواړي چې یاره د زنانو په تعلیم هم پابندي او هر څیز د ټوپک او د زور په بنیاد وشي. کابل ګروپ چې کوم دی هغه غواړي چې د نړۍ سره په ډیپلوماسي وچلیږي، په سفارتي لارو باندې وچلیږي. چونکې دا وخت د چین په ثالثۍ کې د پاکستان او افغانستان د امن خبرې روانې دي. په هغې کې څه خبرې وشوې، له آخري مرحلو ته نه دي رسېدلي، خو بیا هم یو امید شته دی چې یاره دغه به خیر ته ورسېږي. دا خبرې ماتولو دپاره، دا پیس پروسس ختمولو دپاره د افغان طالبانو ترمنځ چې کوم اختلاف دی، هغه اختلاف دا ماحول جوړ کو چې په کونړ کې سرچینې دا وایي چې کوم برید شوی دی یا په سول آبادۍ شوی دی یا په پوهنتون شوی دی، هغه د افغان طالبانو لخوا پخپله شوی په دې مقصد چې یو الزام په پاکستان ولګي او امن خبرې چې کومې دي هغه ختم شي. او د دې ټولو بنیادي وجه د افغان طالبانو ترمنځ خپل اختلافات دي. نو چونکې اختلافات د افغان طالبانو ترمنځ دي، خو زیان رسي افغان ولس ته. دا وخت دی چې افغان ولس اواز پورته کړي د خپل موجوده سیټ اپ، د موجوده افغان حکومت خلاف، چې یا د هغې افغانستان په صحیح لاره روان کړي، څنګه چې د نړۍ نور هیوادونه روان دي هغه شان روان شي. که دغه هغې ته ممکنه نه وي، نو بیا د افغان ولس دومره فشار واچوي چې افغان طالبان دغه حکومت پرېږدي او یا دغه حکومت کې بدلون راشي، بل څوک دغه ذمهواري ترلاسه کړي او هغوی د افغان ولس خدمت وکړي. که داسې ونه شوه نو بیا به امن خبرې یو طرف ته کېږي، بل طرف ته د افغان طالبانو چې کوم دویم شرپسند ګروپ دی هغوی به کوشش کوي چې امن خبرې ماتې کړي او په افغانستان کې دننه داسې حرکات وکړي چې
چې د هغې نه افغان ولس ته مالي او بدني زیان ورسي او د هغې الزام په پاکستان ولګي، نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم کشیدګي ده هغه به بیا دغه شان پاتې او دغه ټوله کشیدګۍ کې به دخوا د پاکستان ولس ته زیان رسي او خوا به د افغان ولس ته زیان رسي. نو د پراپیګنډو نه ځان وساتئ، په خبره لږ سوچ وکئ، وګورئ چې یاره افغان طالبان کوم څیز پراپیګیټ کوي، کوم څیز خورئ، د هغې په شا سوچ څه دی. که داسې ونه شوه نو دا کشیدګي به هم رواني او زیان به عام ولس ته رسي. چېرته چې ښاد اوسئ، الله پامان.